سورة الانعام دا مکی سورت تی او دا د سوره حشر نورستو نازل شوی دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمای چې د دې سورة الانعام خصوصیت دا دی چې دا د یو څو آیاتونو نه علاوه نور ټول سورة الانعام دا په یو ځای باندې په مکه کې نازل شوی دی. ټول سوره انعام سوا د یو څو آیاتونو نه نور ټول په یو ځای باندې په مکه کې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې نازل شوی دی. او د دې د نزول په وخت باندې او یا زره فرشتي چې هغه تسبیح ویله د الله نازل شوی او یا زره فرشتي د دې صورت سره نازل شوی دی او تسبیح ویله. دغه رنګ فرمایي چې دا صورت توحید په ټولو اصول باندې مشتمل دی. یعنی توحید چې څومره اصول دي نو په دې صورت مبارک کې چې کوم دی هغه ذکر دي. او د دې صورت د فضایلو په باب کې چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک د سورة الانعام د ړومبني درې آیاتونه تر الحمدلله الذي رواخلی تر ما تکسبون پورې دا درې آیاتونه څوک ولولي د دې تلاوت وکړي نو الله جل شانه 40,000 فرشتي مقرر کړي وي د دغه تلاوت کوونکي دپاره. 40,000 فرشتي الله مقرر کړي وي د دغه تلاوت کوونکي دپاره چې تر قیامت پورې دغه 40,000 فرشتي د دې تلاوت کوونکي دپاره نیکی لیکي خو د خپل عبادت په مقدار باندې. څومره چې دغه 40,000 فرشتي عبادت کوي نو د خپل عبادت په مقدار باندې د دغه تلاوت کوونکي په عمل نامه کې ثواب لیکي. او د قیامت پر ورځ به ورته الله پاک جل شانه فرمایي دغه تلاوت کوونکي ته او حدیث کې دا هم راځي چې دغه فرشتي نیکي هم لیکي او الله جل شانه یو فرشته چې کوم دی مقرر کړی د الله ځمکې ته راکوزه کړي او د هغې سره د اوسپنې یو ګروز وي چې کله شیطان د دې تلاوت کوونکي په زړه کې وسوسه ور اچوي نو دغه فرشته راکوزه شي په ګروز باندې ووخي دا شیطان په ګروز باندې ووخي نو دا کم سړی چې د دې تلاوت کوي درې آیاتونه تلاوت کړي وي نو دغه فرشته د په حفاظت کې ولګي چې کله شیطان د په زړه کې وسوسه اچوي نو دغه فرشته راکوزه شي د شیطان په ګروز باندې ووخي چې د هغې د وجې نه د دغه تلاوت کوونکي او د شیطان په منځ کې اویا پردې الله پیدا کی اویا پردې الله پیدا کی او الله جل شانه بدتا په ورځ د قیامت فرمایي چې زما بنده زما په سوري باندې ځه او زما د جنت میوې خورا او زما بنده زما د جنت میوې خورا د سلسبیل په اوبو باندې غسل کوا ته زما بنده او زه ستا پروردګار. دا د دې صورت برکت دی چې دا یو صورت د دې صورت صرف دا درې آیاتونه څوک تلاوت کړي نو دا دومره فضایل. او ابی بن کعب رضی الله عنه فرمایي چې څوک دا غون صورت چې کوم دی تلاوت کړي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د ده په باره کې فرمایي چې 80,000 فرشتي د سوره انعام د آیاتونو په مقدار باندې په سوره انعام کې 565 آیاتونه دي د دې په مقدار باندې تر قیامت پورې د دې سړي لپاره د مغفرت دعاګانې کوي نو دا د دې فضایل شو.